دی به خدمت ته ځان وقف کوي او امید دی انشاءالله چې څنګه ما ذکر وکړم باچا جي خبره وکړه موږ به دې سره ولاړ یو ګوره دلته عجیبه ماحول جوړ د سعودي ولی عهد راغی او دا ډمامې غږېږي موږ په دې خبره خوشحاله یو چې پاکستان ته زموږ ملک ته د دنیا د کومې کونې نه هم سرمایه کاري راځي دا زموږ او ستاسو دپاره ډېره زیاته خوشحاله خبره ده عوامي نیشنل پارټي دې ته ډېر په ښه نظر ګوري خو دا خبره ما نوټس کې م راوستې وه او بیا یې راولمه چې نن 100 لاکه د پاسه پښتانه په سعودي کې کار کوي سرمایه کاري د هغوی په سر سترګو موږ ورته ویلکم وایو عوامي نیشنل پارټي ورته په ښه نظر ګوري خو چې دا کوم ناروا سلوک په دې سعودي عرب کې پښتنو سره روان دی چې په 20,000 ریاله به یو پښتون له ویزه ورکړي په هغې کې به کار نه 3 میاشتې پس به د هغې پښتون نه هغه ویزه کینسل کړي او په بل پښتون باندې په 10,000 ریاله باندې خرڅوي په هغې کې هم کار نه بیا یې د هغه نه والي هغه نه یې کینسل کړي په بل یې خرڅه کړي موږ به ضرور د خپل مرکزي حکومت ته دا مطالبه کوو چې ډمامې چې تاسو په دې غږوئ چې د سعودي نه سرمایه راله ویلکم خو کومه بنیادي مسله چې ده چې سالانه په لکونو په کروړونو ډالره دا د ویزو په شکل کې دا د اقامو په شکل کې دا د جرمانو په شکل کې او دا د کینسلیشن په شکل کې د پښتنو غریبانانو مزدورانو نه وصولوي باید چې مرکزي حکومت سعودي حکومت سره په دې باندې خبره وکړي او دا عمل سعودي حکومت دا رکاو کړي دا ډېره عجیبه غونته خبره ده چې هلته به کفیلاني هلته ته ګاډی په خپل نوم نشي اخیستی هلته ته دوکان په خپل نوم نشي کولی او بیا زیاتې څه کوي چې دا هغه لایسنسونو فیس یو طرف ته دلته ټول خلک ناست دی سعودي ته ځي راځي چې هغه په لکونو ریاله جرمانې پرې لګوي تصور انسان د دې خبرې نشي کولی چې هلته به پښتانه کاروبار کوي او د خپلو بچو له بیا د هغې ظالمانه قوانینو په وجه باندې به دلته خلک پیسې راړي باید چې مرکزي حکومت په دې خبره ځان خلاص نه کړي سعودي حکومت سره چې د نن زموږ وزیر اعظم صاحب د هغه ډریور جوړ شو دا ښه خبره ده دا به شاید چې د مېلمستیا یو نوی تصور وي موږ په هغې بد نه وایو خو چې کومه بنیادي مشکل کوم بنیادي مسله د پښتنو په سعودي کې په دې جي سی سی په دې عربي ملکونو کې چې کومه پرته ده چې وزیر اعظم صاحب او باقي حکومتو ډېر په سنجیدګۍ سره په هغه مشکلاتو په هغه مسلو باندې هغه سعودي حکومت سره او نورو حکومتونو سره خبره وکړي او چې دا د پښتنو دا لوټ مار چې دا لوټ مار په سرکاري توګه چې دا پښتانه لوټ کوي چې دا نور لوټ نه کړي دویمه خبره دلته په پېښور کې د آثار قدیمه یو افسر چې نه یې بونیسو دا وزیر اعظم چغې وایي دا وزیر اعلی چغې وایي دا وزیران چغې وایي نو دا صرف دا کوي چې مسله دباوي نن ټول قوم په انتظار دی چې نه بر دې خبرې وضاحت کوي وضاحت چې دا د کروڑونو اربونو روپو آثار قدیمه قیمتي نوادرات چاپټ کړي دي آیا لاندې باندې دا تعلق د دې افسر د نیسلو چا ته رسي دا لاس چا ته رسي دا نن چې د اسلام آباد نه چغې والي کېږي دا په دې وجه نه دي چې دې صوبې یو افسر دلته نیب ګرفتار کړ د دې احتساب کمیشن خو دلته په سونو افسران ګرفتار کړي دي دغه یې بې عزتۍ کړي دي چې په ټول ملک کې نیب کومې بې عزتۍ د خلکو کوي چې بیا اپوزیشن که موږ اواز راپورته کوو بیا دوی دا خبره کوي چې اپوزیشن غلي دي نن موږ تپوس کوو د مرکزي حکومت نه چې تاسو دومره چغې ولې وهئ او د نیب نه په فوري توګه باندې دا مطالبه ده چې نیب د ټول قوم ته وضاحت وکړي چې دا د کروڑونو اربونو روپو نوادرات قیمتي آثار قدیمه دا چا خرڅ کړي دي دا د پېښور میوزیم نه او دا هغه ځایونو نه چې دا آثار قدیمه پکې پراته دا څنګه غیب شو د 2013 او 2018 ترمنځ چې دا د کروڑونو اربونو روپو آثار قدیمه نوادرات قیمتي پراته دا چا پټ کړو او چا چته وړو کوم ځای کې خرڅ کړو
درېیمه خبره موږ نن په ډېره واضحه توګه باندې عوامي نیشنل پارټي دا خبره کوي په واضحه توګه چې دا نن په دې ټول ملک کې په ټول ملک کې دا صدارتي نظام ته که لاره خلک هواروي موږ په دې خبره پوهېږو چې دا د یو ډېر لوی منظم سازش د لاندې د یو ډېر لوی منظم کوشش د لاندې دا غیر منتخب خلک چې د عوامو په مینډیټ باندې ډاکا اچولې ده ډاکا او هغه خلک یې راوستلې چې هغه یې په دې اوپر سوپر نه دي چې آیا د دې ملک د خلکو مسایل څه دي او د دې حل څه دی بیا نو خلک په دې خبره پوهېږي چې کله نیب نن د حکومت همیشه عوامي نیشنل پارټۍ د ټولو احتسابي ادارو نه او د ټولو ادارو نه دا مطالبه کړې ده چې په خپل ډومین کې به کار کوي په خپل اختیار کې به کار کوي په خپل دایره اختیار کې به کار کوي د ادارو آزادانه حیثیت د ادارو غیر جانبدارانه حیثیت او بیا د احتساب چې کوم عمل دی چې دا بلا امتیاز دی دا خو غیر جانبدار دی او دا د هر چا نه تپوس شي نن چې کله پته لګي چې دا ډېر اهم وزرا چې د نن نه بهر لاړو نو باید چې موږ د ټولو ادارو آزادانه حیثیت چې د هغې د بحالۍ دپاره کوشش وکړو او هغه ادارو ته هم دا خواست وکړو چې د چا په پریشر کې به نه راځئ که نن خلک چغې وایي دا به ځکه وایي چې که نن دلته بي آر ټي ده که نن بلین ټي سونامي ده که نن د اوبو نه د بجلۍ پیداواري منصوبې دي دا که ټوریزم دی دا که هیلث دی دا که ایجوکیشن دی او که دا پیډو ده پیډو چې د کومې محکمې نامه موږ الو د کروڑونو د اربونو روپو سکینډل د دې حکومت پرتې دي انشاءالله عوامي نیشنل پارټۍ پسې به دوی پراپیګنډې کوي چې دوی کرپشن کړی موږ یې نن چیلنج کوو که د دوی په پلار کې ایماني راشي او د نیشنلیانو خلاف کرپشن راوباسي